په هغه ټایم کې د پاکستان تحریک انصاف جنډه نه وه جوړه. د ملګرو ورته دا خبره وکړه چې یاره موږ به کارکون لا خپل ملګري لا په لاس کې څه ورکوو چې څه جنډه ونڅه. او هسې ملګری ډېر یو قابل انسان او هوښیار انسان و. هغه واپس لاړو لکه هغه پیغام خان صاحب ته ورسو او یو ورځ بعد بیا راغی په هغه ټایم باندې او موږ بیا په هغه ځای کېناستو او بیا دا فیصله وشوه چې لکه خان صاحب وایي تاسو جنډې ډیزاین کې ماته راولېږئ. نو په دې کې یو ملګري چې و نو لکه د سوات د سټیټ د وخت یو جنډه وه هغه ډیزاین کړې وه. دا شنه جنډه ده که یو خیال کړی ګولډن کلر یو قلعه ده پکې نو هغه ډیزاین کړه. یو چې و نو دا کوم اوس چې عوامي نیشنل پارټي ده دا په یو وخت کې نیشنل عوامي پارټي وه. د ترکو په شان بدې کې سټارز وو او هغه ډیزاین و نو هغه ډیزاین کړه. درې څلور د وکړو نو حضرت رحمان ماما ما موږ داسې سور او شین کلر راښکودو دغه شو. د ماما نه ما تپوس وکړو ماما لکه ستړی او شنه کلر خو راښکو د دې به څه مطلب وي. وي د دې لاندې سور نه به مطلب دی چې سرخ انقلاب شروع شو چې شین نه مطلب دی چې کله الله تعالی په اقتدار کې پی ټی آی راولي یو سرسبز امن مرشي. د دې ټیم به شاید چې د پی ټی آی د ایم پی ایس ته هم پته نه وي د دې شنې او سرې ډنډې مقصد او مفهوم څه دی. خو دې مفهوم او مقصد دا دی چې د سرخ انقلاب سټارټ موږ نه واخیستو په سرسبز خوشحالۍ باندې به دې اینډ کېږي.